حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دا د مکې د سردارانو په قید کې و. ډېر کوشش یې پر وکړي چې ایمان په پرېږدي. اخري یې پر یو تخته باندې پر دا لاسو باندې میخونه ور وویشت، پر پښو باندې یې میخونه ور وویشته او بیا دا نیزه پر دا سینه باندې ور ونیول. ولې ایمان پرېږدي که نه پرېږدي؟ هغه ول د ډېر کمزوري خیال دې نه پر راغی چې ریزه ریزه مې که ایمان نسم پرېښودی. د هغه چې د مشرکانو چې دا خیال سو چې ایمان نه پرېږدي، نو بیا یې ورته وویل چې ځه یو کار وکړه، ته خدایه په مکه مکرمه کې یې زموږ په قید کې او ستاسې پیغمبر جناب محمد رسول الله دا په امن سره په مدینه منوره کې ناست، ته صرف دا ووایه چې کاش چې نن محمد په دا پانسۍ باندې ځړېدلی او زه په مدینه منوره کې ناست بېغمه ناست وای. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ای بېوقوف، اوس خو مې یوه روح خیزي چې 1,00,000 ارواحان زما ختلی، 1,00,000 ارواحان ما ته الله پاک را کړي وای او دا ختلی زما د قسم یې په رب سره چې 1,00,000 ارواحان ختل ما قبلول پر جناب محمد رسول الله باندې یو اغزه جګېدل زه نسم برداشتولی. مشرکانو دی شهید کړي، الله پاک ام احسان ورسره وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې ناست، د صحابه کرامو په مجلس کې ناست، په دا مجلس کې ول وعلیکم سلام یا خبیب. صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله خبیب خو په مکه مکرمه کې د مشرکانو په قید کې دی، ته څه وایه چې وعلیکم سلام یا خبیب؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې خبیب د دنیا پاټک راست کی و جنت الفردوس ته داخل سو، مشرکانو شهید کی او دی چې داخلېدی له هغه ځایه څخه و جبرایل امین ته زما سلام ورکړي، نو ما د ده د سلام جواب کړ. لہذا